د ښځې سره هر قسمه خوند چې تیارې اخیستی شي سوای د کوروالي نه دې سره روژه نه ماتېږي. د ښځې نه هر قسمه خوند اخیستی شي دې سره روژه نه ماتېږي سوای د څه نه کوروالي د کوروالي به نه کړي. اوس به دې حدیث ته راشو. امید ده انشاءالله چې خبره به واضحه شوي چې به څه سره روژه ماتېږي او به څه سره نه. دا حدیث د عایشې دی دا کوم چې لږ ساعت مخکې وویلی شو. وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل وهو صائم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله خپله بیبي ښکل کړه وهو صائم او هغه به د روژې په حالت کې ویباشر وهو صائم او کله به بدن خپل ولګو د خپلې بیبي د بدن سره او هغه به د روژې په حالت کې ولکنه املککم لإربه. خو دا خبره ساتئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خپل حاجت په قابو کې ساتو یا خپل عورت په قابو کې ساتو. ولکنه املککم په تاسو ټولو کې څوک دومره نشته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان خپل حاجت په قابو کې وساتي. هغه خپل حاجت په قابو کې ساتو کنټرول کې به. دا حدیث متفق علیه دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی واللفظ لمسلم او دا لفظ د امام مسلم دی او په روایت کې دا راځي فی رمضان یعنی په رمضان کې به خپلې بیبیانې ښکلولې. امام مسلم دا حدیث په مختلفو روایتو الفاظو سره وړي. یو کې دا چې کان نبي صلی الله علیه وسلم یقبل فی رمضان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د رمضان په میاشت کې خپلې بیبیانې ښکلولې. په بعضو کې داسې دي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل احدى نسائه وهو صائم. بعض بیبیانې به یې ښکلولې عایشه رضی الله عنها ثم تضحك بیا به په خندا شوه. ولې به په خندا شوه؟ انها هي المقبله ځکه چې دا کومه بیبي چې به یادول چې هغه به یې ښکلولو نو هغه دا په خپله وه نو بیا به د حیا د لاسه داسې کې مسکی شو. دلته دي چې بیبي به یې ښکلوله او هغه به د روژې په حالت کې ویباشر وهو صائم مباشرت به یې کوو. دا یباشر اخیستی شوی د بشره نه سرمن ته وایي سرمن ته. نو معنی دلته څه ده چې د سړي سرمن ولګي د چا سره د زنانه د سرمنې سره. کله دا په معنی د کوروالي هم راځي فالآن باشروهن ته معنی د کوروالي. خو دلته چې مراد کوروالي نه دی ځکه چې نور روایتونه او دلایلونه دا ښکاري چې کوروالي په دې ټیم کې څه دی حرام دی. نو دلته به د مباشرت نه مراد څه بدن لګېده د بدن سره.